چې سړی په قبر کې کیدی کنه ددنه الله دا تپوس نه کوي چې ستا پلان کی باندې حق وتا تی ولې ناغستا ولې خپل حق پلان کی ته پرېښودو دا تپوس الله نه کوي خدا تپوس وکوي چې پتا د پلان کی حق وتا هغه ولې نه ورکو نن دی عدالت تلاړ شي کنه دا وکیلان راجمع کوي وای دا پایلونه وخیه ته ستاسو سره کیسونه دي نو ټول کیسونه بدای کس پراغلی چې زما د پلان کی سره حق دی مال حق نه راکړي دی وکیل توایا په دې عدالت کې دس یو کیس شته یو مسلمان دس شته چې عدالت ته وخیږي چې زما پلان کې ابن پلان کې نوم دی زما دومره اساسه ده چې په ما باندې د چا حقونه عدالت تراشه چې حقونه ورته حواله کړم چې مخکې د الله د عدالت نه زړومبې په دنیا کې حقونه حواله کړم دسی کیس په د وکیل سره پیدا چې سړی راغلی چې په ما د چا حقونه دي چې زه یې ورکم نو قبر کې به ړومبې تپوس دا کیږي چې پتا حق تا هغه ولې نه دی ورکړی دا تپوس تا نه کیږي خیر دی که مړ شو بل چاته دی حق پاتې شو نو خیر د دې تپوس الله نه کوي تا نه قبر کې خوی به پتا حق تا هغه ورکړی دی پلار چې نن بچې نن مور پلار نن بچې پلار ته وی پلاره په ژوندانه تقسیمو کوي بیا وروستو پته نه لګي معامله واره کوي پلار ورته وایي ښه واره به یې کوم مال زما دی واکې ته کوه نو زما مال دی په ما باندې په ژوندانه تقسیمونه کوي نو دا اوس چې بچیا که ته په دې دوران کې مړ شي نو ستا نه الله دا تپوس نه کوي چې ستا د پلار سره حق و تا ترې هغه ولې نه اخیست ترالی او پلار ته دی برخه پرېښودله نه ستا نه به دا تپوس کوي چې پتا د پلار نفقه واجب و او پلار دی کمزور و پتا د پلار نفقه د تا هغه ولې نه ده ورکړې هغه حق تی ادا کړی نو په مونږ د بل حق دی د هغې سوچ نه کوو د بل سره مې حق دی د هغې سوچ کوو هسې مثال درته وایم زمونږ چې بیبیانې په نکاح کې نو هر سړی وی د سخر سره می دومره رسی کنه وی تبر می دو دومره جیداد دی وی دومره می رسی حساب پې کړی او دا حساب نه کوي چې کو زما دا ښځه مخکې مړه شي او د دې مور او پلار لا ژوندي نو زما د ښځې په دې کالي کې زما د خواښې د سخر حق دا تپوس یې کړی چېرته چې ښځه یې مړه شي که نه نو کالې به راوالي او ځان له به پې بل واده وکړي داسې وي که نه نو په دې کالي کې د خواښې د سخر حق شته که نه شته پکې دا کالې د ښځې و چې ښځه مړه شوه نو دا د ښځې مالو نو د ښځې د مال کې به د مور حقي که نه د پلار حق به یي که نه نو موږ په دې فکر کې وي زما ورسره دومره رسي او دا فکر نه کوو چې زما سره یې رسي چې زما دا ښځه مړه شي نو په کالي کې د مور او پلار حق نه دی نو دا به د مزې هغه کالې ځان له راوالي او ځان له به پې بل واده وکړي نو په دې کې ستا برخه و معینه ستا پکې برخه وه چې الواد دی نو د دې ښځې الواد نو چې کومه ښځه دې مړه شوله نو نیمه پکې تا ته میلاویږي نیم کالی ستا دی او که اولاد یې وو نو بیا پکې څلورمه ستا ده نو یا نیمه ده او یا څلورمه ده دی به ټول روالي او ځان له پې ښه د مزې بل واده وکړي نو دا د ده سره حق پاتې شو که پاتې نه شو د دې حق تپوس کړی دی چې دام حق دی دام زما سره حق تړلی دی نو تا د دې حق تپوس کړی دی نو دی فکر کې چې پلان کی سره مې حق دی څنګه به یې علمه او پتا چې د خلکو دا حقونه دي د دې بسې چل کوي دا به ورکوي که به نه ورکوي او تا سره چې مزدور کار کړی دی هغه د ورځې 3 او 4 پیرې ستا دروازې ته راځي او ته ښه مالدار او ټال مټول ورسره کوي قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم د مالدار سری ټال مټول کول دا ظلم دی دا ظالم دی چې د مزدور حق نیولې دی او هغه خپل مزدوري غواړي او دی ولا مزدوري نه ورکوي نو دا ټال مټول کول د چې دی دا ظلم دی نو سوچ کو په مونږ هم د خلکو حقونه دي د هغې حقونو نه ځان خلاص کوي قبر کې به د دغې حقونو تپوس کېږي اول دوی به پتا د پلار نفقه واجب و ورکړې دی ده د مور نفقه پتا واجب و ورکړې دی ده د بیبي نفقه پتا واجب و ورکړې دی ده
نو د دې ټولو نفقې په مونږ او تاسو باندې واجب دي. د دې تپوس وکړه. نو وایي دا هغه کس دی چې ټوله ورځ روژه نیولي او ماښام یې په حرام مال ماته کړي. یا علما وایي د دې نه هغه کس مراد دی چې صرف د خوراک څښاک نه یې روژه وه او نورې د هېڅ شي نه روژه نه وه. اړو دی تسلیموله نه چې زه روژه دار یم. تاسو ته دا ذهن کې راځي چې زه روژه دار یم. سو غیبت کې او تا هغې مجلس نه پاسې او زما خو روژه ده، موبایل چالو او زما خو روژه ده، زه خو دې ته نه ګورم، زنانه راله زما خو روژه ده. نو چې صرف د خوراک څښاک نه روژه وه نورې په هیڅ څیز ناراسته نه ده کړې، نو الا الجوع ماښام ورته صرف لوږه میلاو شو، نور ورته هیڅ هم میلاو نه شو. ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. ډېر د شپې ادریدونکي داسې دي چې ټوله شپه به ولاړي او سحر به ورته صرف شوګیره میلاو شي، نور هیڅ څیز هم نه. ولې تهجد به ځان له کوي، تراویح به کوي، خو جومات کې چې ستړی شي جو لږ به یو ګوټ ته کیني، جو لږ غیبت په پکې وکړي، جو ټولې شپې عبادت یې لاړ. ښه به په جومات کې ځان له به تهجد کوي، تلاوت به کوي، خو بس یو ګوټ ته به کیني، یوه ټوټه به پکې د غیبت وکړي، عبادت یې لاړ. یا به عبادت وکړي جو سار به خلقو ته وایي چې یاره بېګا شپه داسې وه او یخه وه او باران وه، په پلانکي ټیم باران. ابو وایي تاسې چل کوو، مړه ما څه کوې خواصې باران و، نه نه خیر تاسې چل کوو. یاره زه خو جومات کې وم ځان له مې تهجد کوم. جو خبره ختمه شوه، هغه د پاره دې کړي و هغه ته دې وښوده، خبره ختمه چې خلک رانه خبر شي. نو ټوله شپه دې ولاړه کړې وه او صرف شوګیره میلاو شوه، ځکه د ښودنې دپاره دې وکړه. د ښودنې دپاره عبادت نه کوو، پټ عبادت کوئ، پټ په رمضان کې چې هېڅوک ترې نه خبر او د الله ذات د سینو رازونه پیژني، هغه ترې نه خبر دی، اتې نه خبر دی. نو ښکلی عبادت او پټ عبادت. الله دې رحم وکړي. نو مونږ ماسخوتن وایي مونږ تراویح وکړلې، تراویح م وکړلې، هغه څه تراویح دي، الله دې رحم وکړي. یوه خبره ذهن کې ور واچوئ، څنګه چې په سحر مونږ کوو په دې کې څه خبرې واجب دي، څه فرض دي، څه سنت دي. نو کمې چې په فرض مونځ کې واجب او سنت او مستحب دي دقه په تراویح کې دي. مونږ د تراویح د مونځ ته جدا غونته مونځ وایو، صرف دا ډیر دی. نو قاریان صاحبان پکې تلاوت لږ روان وکړي، ځکه چې ډیر دی، 20 رکعات دي. نو دې تلاوت لږ روان وکړي، نو زمونږ ذهن ته دا خبره پرېوتله چې دا تراویح چې دي دا به زر زر کوي، دا به زر زر کوي، بس دا په قلاره شتې نه چرته په شریعت کې. زمونږ ذهن کې دا خبره پرته ده چې تراویح څه ته وایي، چې نه پکې سبحانک اللهم وایي. تاسو چرته ویلې په تراویح کې چې امام پسې نیت وتړئ سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. دا د سحر په ماسخوتن مانځه کې هم سنت دی او په تراویح کې هم سنت دی. تا په تراویح کې دا ویلې نه، تا چرته تراویح کې ویلې اللهم صل علی خو چې عبده ورسوله السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت. ذهن کې دا پرته ده چې تراویح وی دی ته چې دا به زر زر کوي. نه، د الله نه ویریږو، د الله نه ویریږو. مونږ خو درته ځکه وایو، بیا به وایي چې مولي صاحب خبر نه وه. دا ډیره د رحمت میاشته، په دې کې نفل چې دي هغه په فرضو دي. نو څوک چې 20 رکعات تراویح وکړي دله الله دومره اجر ورکه لکه د چې 10 ورځې د سحر فرض مونځ کړی، فرض مونځ، دومره لوی اجر. خو چې تراویح خو تراویح وي که نه، نو دا د ذهن نه وباسئ، وایي دا مونځ دی، زه به د اختر په ورځ په تمه یم ماله به الله د تراویح